دا حال دی لکه ته څوک یې زه مسلمان یم ښکته غوره ورته وګوره ستا د ویښته دا د مسلمان دي ستا د مخ دا اثرات چې کوم بل ته ښکاري دا د مسلمان دي تا خو دویم ټکې ویلې په کلمه کې محمد رسول الله ته دې خپلو جامو ته وګوره ته دې خپل رهن سهن ته وګوره ته دې خپلو خبرو ته وګوره نو یوازې په دې باندې چې یاره زه مسلمان یم بس ورسېدم نه نه وای خدا را کار کن ای نیم مومن خدا را کار کن ای نیم مومن کی جنت نیستا اندر میم مومن دا اللہ دا پارا دا مسلمانی کار شروع کا ود اللہ بندہ ستا چکم قدم اچتیگی دا قدم دا مسلمانی ستا لیدل دے دا مسلمانی ستا قتل دے دا مسلمانی ستا سوچ و فکر دے دا مسلمانی ستا لباس دے دا مسلمانی ستا غم و خادی دے دا مسلمانی نو خدا را کار کن اے نیم مومن دسی ندر شوی چې صحابو کلمه وویلې چې مړه اوس په شراب هم څکو ځکه مونږ خو اوس بس مسلمانان شو مونځ به نه کوو په قلاره قلاره به مازګزار جوړېږو په قلاره قلاره به دا نیک اعمال کوو ګناهونه به پرېږدو نه نه چې څنګه به هغه مسلمانان شو فورا په پوره دین کې به داخلو ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا دا خطاب کافر و تمنا دے دا خطاب یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اے ایمان والو کہ پخلیم کلمہ داشنا حدیقات دی دا مسلمانانو دے دا مسلمان پکور کے پیدائی گورے دا پورا ندا دا کافی ندا ادخلوا فی السلم کافة داخل شئی تاسو پا اسلام کے پورا پورا کافتن ندا چی صرف دے جدی اقرار میں کڑے چی لا الہ الا اللہ اور نور دی اسلام و مسلمانی زمان سرسکار دی دا قرآن کار زمان کو غم کی نشتے زمان کو خادی کی نشتے زمان کو شکل و صورت کی نشتے زمان کو لباس کی نشتے زمان کو معیشت کی زمان کو معاشرت کی دا پخبرو ترتیبات و یم مسلمان نندی سے خونے کی ادخلوا فی السلم کافة داخل شئی پا اسلام کی پورا پورا ستا جب دی چلیگی دی اسلام موافق ستا سترگی دی لیدل کئی دی اسلام موافق ستا غوگنا دی اوری دل کئی دی قرآن موافق ستا نقل و حرکت دیوی دی دین مطابق اور دس اشتر سے تفسر ویورید اللہ سندی رحمه اللہ دا پنپیر شیخ القرآن رحمه اللہ دا لی استازو وآغتی دا اللہ کتاب دا حدیث کتابونا دا شان دا شاہ ولی اللہ رحمه اللہ کتابونا دایت پا حرم کی ویدیو نو عبید اللہ سندی رحمه اللہ کہ کلا دلتا دا انگریزانو خلاف تحریک شروع کا ہجرت او کا افغانستان تلاړو د افغانستان په لار باندې د روس تلاړو دا وخت د روس کوم صدر چې و هغه د اسلام دعوت ورکړه چې ګوره یو مکمل ضابطه حیات مونږ ته میلاو ده
چې په هغې کې د انسانیت د کامیابۍ راز دی. او بیا عبیدالله سیندي رحمه الله ورته د قرآن کریم نظام عدالت او نظام معیشت ورته پیش کړه چې ګوره اسلامي کوم نظام معیشت دی په دې کې ترقي ده، په دې کې تنزل نشته دی. دا نن چې موږ ګډ ونیو او هر یو سړی قرضدار دی. ما امریکا لیدلې نه ده نو زه قرضدار دی کوم طرف ته. خو دا د هغه نظام د وجې نه چې کوم نظام د قرآن کریم متضاد دی د هغې د وجې نه زه قرضدار یم. هغه ماشوم بچی چې هغه د پنجاب وړه لیدلي نه دي، خوړل خو لرې خبره ده. هغه ماشوم بچی چې هغې بازاري خوراک استعمال کړی نه دی، خو چې هغه پیدا شي پاکستان کې وایي دا هم قرضدار دی او په زرګونو نه دی، زما په خیال څه په لکونو قرضدار دی. ولې قرضدار دی؟ او د چا قرضدار دی؟ د غیر نظام معیشت هغې مونږ دومره وتړلو چې که څه خورې او که نه خورې ته د ولږې نه مړ شه خو زما قرضدار یې. نو کله چې ورته نظام معیشت او نظام عدالت پیش کړه چې د قرآن نظام عدالت دا دی چې هر حقدار ته د هغې حق به میلاویږي، ظالم د هغې لاس به نیولی کېږي، هغه به د ظلم نه منع کېږي، د انسان وینه به محفوظي، عزت به محفوظي، مال به محفوظي. د هغې دپاره نظام عدالت اصول دي په قرآن کریم کې. وی هغه د روس صدر وی چې دا ډېر ښکلی نظام دی او دا خو ډېر ښکلي اصول دي، خو زه تاله خپل ماهرین در کومه او دا د هغه ځای ته بوځه چې په کوم ځای کې دا قوانین نافظ دي، چې خلک په دې فیصلې کوي په کوم ځای کې دغه نظام معیشت رایجي. دا ته بوځه چې دیو پرېکړې کړې هغه ویني او دیو چې دی نو چل زده کړي راشي. زمونږ په ملک کې هم دغه شان نظام پکار دی. عبیدالله سیندي رحمه الله ما سر ښکته کړ. هغه یې ولې؟ وی ما یې مونږ سره داسې ملک نشته دی. وی په ملک کې چېرته یو صوبه خو به وي که نه؟ وی ما یې چې نه مونږ سره داسې صوبه هم نشته دی. وی دا راته ووایه چېرته یو کلی خو به وي. وی په هغه ځای کې ما ډېر په افسوس سره وویله چې نظام ډېر بهترین دی، خو نن په دې اصولو ما ته یو کور نه میلاویږي چې په هغې کې دا اصول وي. وی هغه راته جواب کې وویله چې ټیک دا تصور دی ډېر مزېدار دی، سوچ دی ډېر مزېدار دی، خو زه څنګه هغه قانون خپرولی شم چې په مخ د ځمکه په یو ځای کې